أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف وإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم فهل عصيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. سورة محمد مخی آیتونو کی مومنانو تذکرہ و کافرانو تذکرہ پکی و مومنانو لا بشارتو کافرانو لا زجرنو تخویفاتو د جنت د نهرونو تذکرہ و اوین رستو بیا د جهاد خبره وا منافقان چې دي نو په دې باندې د جهاد دا لفظ بد لګي پکېږي هغې له نه راځي د مؤمنانو تذکره نو ورپسې د منافقانو تذکره د قیامت د راتلو تذکره وا قیامت را روان دی راځي به اچانک به راځي داغی چې کوم علامات تی سبازی اغه ښکاره شوي دي بعضې چې کوم نږدې علامات تی قیامت ته بالکل نږدې شي نو هغه پاتې دي لا کې څه تذکره شوې وه چې دجال راتللی یاجوج ماجوج پکې دي او عیسی علیہ السلام راتللی پکې بیا آخر کې د نور د مغرب نه راختلی پکې نور هم بعضی علامات دي هغه نږدې دي نو هغه پاتې دي لا دا نور چې دي څه موجود شوي دي او څه لګیا دي موجود کیږي نو د ټولو دپاره د دغې قیامت د هولناکۍ نه د هغې د سختۍ نه بچ کېدو دپاره څه پکار دي دا عقیده پکار ده چې لا اله الا الله د خپلو ګناهونو معافي غوښتل پکار دي که ګناهونه شتي نو هم معافي غوښتل پکار دي توبه کول پکار دي او که ګناهونه نشتي هم استغفار پکار دی دا د الله رب العزت د طرف نه حکم دی د الله بندگی ده نو دا پکار دي الله ته هر څه معلوم دي مخکې دي که رستو دي دنیا کې دي که په آخرت کې دي دا ټول الله ته معلوم دي څه به کیږي دې ځینه اوس تذکره کوي عامه تذکره چې کومه را روانه ده د منافقانو د هغې موږ مخکې ویلو 18 بد خصلتونه دي په دې کې د دې منافقانو د هغې تذکره به کوي مخکې ابتدا کې موږ ویلو 18 علتونه دي او 18 قباحتونه دي نو جنگ کول پکار دی جهاد پکار دی ولې د هغې دپاره 18 علتونه وګورئ
او دلته کې داغي د منافقانو بد خصلتونه داغي تذکره کوي. نو دی د دنیا حال هغه به وایي د دې چې کله مړه ملائک پسې راشي د هغه حال وخت خبره هغه کې به د دې څه حالي داغي تذکره کوي. ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة او ویلیږي یو سورت دا مسلمانانو وی منافقان پکې بازي داسي دي چې هغه وی کله ځان به تریو بیو کی ها دا حکم راځي ولینا چې منګه د خپل ځواني وازمیو په دې خلکو باندې منګه د خپل ځواني زکات وباسو کله بسوي مټي به وਹੀ کله وي پرېمه دی وي دا منافقان دغه سی به وخت تاویږي. نو فإذا انزلت سورة نو کله چې نازل شي یو سورت محکمتون چې هغه محکم سورت ته محکم حکم پکې ده کلک حکم پکې ده و ذکر فیها القتال او ذکر کړی شي پای کې د جنگ د قتال. نو رأیت الذین فی قلوبهم مرض نو ان بتا کسان لره چې پزړونو کې مرض ده پزړونو کې مرض ده د جبن د بوزدلی پزړونو کې بوزدلی ده دا منافق سړی دا یی بوزدلا وي. نو رأیت الذین فی قلوبهم مرض ان بتا کسان لره چې ینظرون الیک نظر المغشی علیہ من الموت نو ګوري بتاتا پشان د کتو د هغه چا چې هغه باندې بیهوشي راغلی د مرګ د وجینا د مرګ حالت ل چورشي ځن کدل ل چورشي نو دغه سړی حال ګوره بیا نو داسې به دا سترګې ګاټي تاویږي چا باندې بیهوشي راغلی سترګې ګاټي کت یو طرف ته لاړ شي اخوا ته پناه شي سترګې واړي سترګې به غړېږي او ګاټي به اخوا ته تلي او کله به داسي چې د سترګو دا ګاټي به په سترګو کې اخوا ته ځي او دې خوا ته به ځي ګرځي را ګرځي به نو ینظرون الیک نظر المغشی علیہ من الموت ګوري به تا ته دا خلق دا کافر دا منافقان پشان د قتل د هغه چا چې بیهوشي راغلی په هغه باندې د مرګ هغه باندې د مرګ سختی راغله د هغې سختۍ د وجې نه د هغه چې کوم حال نو دا حال به د دې منافقان وي کله چې دی د جنگ خبره واوري فاولا لهم یومان دادا هلاکت ته د دې دپاره دې لپاره هلاکت ته د عقیدې د وجنه د دې د نظریې د وجنه د دې د عمل د وجنه د دې لپاره هلاکت ته دې معنا دا فاولا لهم طاعت نو اولاد دي خلقو د پاره داوا چې اطاعت کولای د دې لپاره اطاعت اطاعت پکارو چې اطاعت کولای نو دا بور لخوا وقول معروف نو خسته خبره کولای نو دا بور لخوا فاولا لهم نو هلاکت د دې لپاره پکار دا و چې اطاعت کولای او خبره کولای فاذا عزم الامر نو کله چې کلک شکار نو کله چې فیصله وکړه شو د جهاد د قتال فیصله شو حکم مضبوط شو کلک شو عزم شو د کار کچری د خلکو رښتونه کړه الله لرا لکان خیر لهم لو صدق الله کچری د خلکو الله ته رښتیا ویلې وی لکان خیر لهم نو دا به غوره و د خلکو د پاره والله ته چې وین والله تم درو وای کدی الله رښتونه کړه وی الله د الله حکم پځه کړه وی الله ته رښتیا ویلی وی لکان خیر لهم نو دا به غوره و د پاره فعل اسیتم
نو آیا یا فهل عصیتم یقینا قد عصیتم وی یقینا نزه تاسو ان تولیتم که تاسو اگرزیدئی ان تفسدوا فی الارض نو تاسو بیا فساد کوئی پزمکه کی وتقطعوا ارحامکم و تاسو با کٹ کوئی خپل صله رحیمی خپل ولیانی با کٹ کوئی. یو مطلب دا کله چې تاسو دلته کې نو تاسو یو شان خبري کوئ، کله چې لاشي بهر ته نو بیا تاسو فسادونه کوئ پزمکه کې. تاسو چې بهر ته لاړ شئ نو بیا تاسو خپل ولیان کټ کوئ. یو مطلب بل دا ان تولیتم کچې تاسو والیان شوي، تاسو منبران شوي، تاسو وزیران شوي، تاسو ته حکومت د طرف ناسو عہدہ میں لاؤ شوانو ان تفسدوا فی الارض نو تاسو بیا فساد کوئی پزمکه کې ندی فساد کوي فساد خوري بیا ولی والی شوه دی کنه دته سه اختیار میں لاؤ شوه دی اختیار ول میں ورکړی شه دی نو فساد کوي پزمکه کې. وتقطعوا ارحامکم تاسو کټ کوي خپل صله رحمی خپل ولیان کټ کوي. دی وی مالا سب پکار دی مال پیسہ پکار دا مال پکار دے کله چې نور اس خبر راضی نو دے مال باندې خبر کې بل سمای نه کوي. ما سره خبرې مو کوي زما دا سیکریټری سره خبرې کوي وي اب تاسو ته چلو خي نال دغه هغه چې وي هغه اوس خپل ما خپل مل نه پیژني پیسہ پیژني ها. اولئک الذین لعنهم الله فاصمهم واعمى ابصارهم چې الله لعنت کړي په دې باندې فاصمهم ندی کان کړي واعمى ابصارهم وړاندې کړي دي سترګې د دي داخله چې دا چکم اغاز ته ورسېدو دین پکې نشتی صرف دنیا د پاره لګیا دي دنیا اغراض او مقاصد دي نو دی چې اوري نو بس د دنیا خبري اوري د دین خبره نه اوري. واعمى ابصارهم او د دې سترګې وړاندې کړي نو سترګو باندې دي حق نینی اني نو سینی دنیا اینی د دنیا سازو سامان دا تخکاری دنیا ډول ډال و تخکاری مال او دولت ته یو سدي بل سدي دا ټول هر څه زینت ډول ډال دا تخکاری لیکن دین و تنخکاری حق و تنخکاری بیا نور سره پیجنی. افلا يتدبرون القرآن آیا دا خلق سوچ ولی نہ کہ قرآن کی ام علی قلوب اقفالها یا دی پزنو میں تالی لگی دلی. قرآن کریم کے سوچ پکار دے فکر پکار دے دا قرآن دا اللہ دے طرف نراغل لے حق کتاب دے بلز کی وہی افلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غیر اللہ لوجدوا فيه اختلافا کثیرا. دا قرآن کریم کے دا خلق سوچ ولی نہ کئی کدے خلقو خدا خلق چکم خبری کئی سوکوئی دا زانے لکل لے زانے جوڑ کر لے سوکوئی بل چاوس نے امداد کر لے نو دا خلق پا کے سوچ ولی نہ کئی سوچ دے پا کیوں کی درش کال کی نازل شہد ہے. افلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غیر اللہ کچری داد اللہ نہ سوا دا بل فی اختلافا کثیرا دے خلقو مندلے پدے کی اختلاف دیر. انسانانی کمزوری ذہن والی نو کتاب چی اولی کی نو کل کتاب کے دو قسم خبری اولی کی یو زے کی یو شان اولی کی نو بل زی طرف کے بل وقت کی بل شان دے نو دا خبر ہے کم لکل بیاتی آغا ہے رئی نو بیا بل شان اولی کی دا سے دیر کتابونو کی دا رازی دا غلطیان پکی زد پکی ازداد و مجموعی بیا لیکن اللہ رب العزت کتاب دے نو پدے کی درش کال کی نازل شے درش کال کی سرن بیایر سے یری درش کال کے وڑو کے پیداشی او بیا نکتوب تا نزدیکی گی حقی نزدیکی دیش منگا دین او شریعت کی داوی پینزیش تو کالو پا عمر کے یو سڑے نکا کے دیشی وہی 12 کال کے بالغ کی گی نو 12 کال کے جدے بالغ شو
واده وکړو نو شپږ میاشتې مخکې وضو کې ویلو اقله مدت د حمل چې ده نو هغه شپږ میاشتې ده نو 12 نیم کاله کې د پلار شو او هغه چې بیا لو شو د هغه 12 کاله پوره شو نو هغه چې واده وکړو نو بیا چې 12 څوارلس شو او نیم 15 شو نو 15 کالو کې یو سړی دا ووایي چې او زه نکاح دا منل کېږي اگر چې دا ډېر کم دي سي لیکن دغسې شي نو نکاح کېدی شي بعضې نورې خبرې راځي اوس یو سړی دی بعضې خلک به نور ورڅه وایي یو سړی دی هلته کې واده یې کړلی ښځې په یو ملک کې ده او دی په ملک کې دی کال تیر شو کال پسې بچی پیدا شو اوس شریعت ما و تا ته وایي ته به ورته حرامي نه وی ولې دا کېدی شي دا سړی چې ته راغلی دا ښځه تلي دا دې ځینې تلي دا هغه ځینې راغلي اوس خو حالات بل شان دي که نه اوس خو په ورځ کې سړی تلی راتلی شي کېدی شي ما او تا ته دا اختیار نشته چې ما او تا دې په پردو ښځو باندې فتوې لګو په پردي سړي باندې فتوا لګو د پردي بچي باندې موږ فتوا لګو ما او تا ته دا اختیار نشته دا خو د ښځې او د خاوند خبره ده هغه کوی چې دا زمونږ بچی دی ما او تا نشو ویلی چې دا نه دی هغه د هغو خبره ده هغو ته یې پرېږدی چې هغه څه کوي به که هغه وایي چې زمونږ ما بچی دی سړی وایي بس ټیک ده دی که هغې نه مني نه دی مني لیکن زما استاد اختیار نشته ما او تا معاشره خرابو په دې باندې کنځلې کوو پردو کارونو کې پردو کورونو کې ګوتې وو ما او تا ته اختیار نشته دا وخت کیسې داخل کی زه دلته کې ښځه هلته کې دا بچی شی دی زما نه دی فیصله به وشي دا بعضې خلک نور څه وایي خبره بل طرف ته لاړه افلا یتدبرون القرآن آیا دا خلق سوچ ولی نه کوي قرآن کې ام علی قلوب اقفالها یا د دې خلکو په زړونو باندې تالې لګېدلي ان الذین ارتدوا علی ادبارهم یقینا کسان واپس شوي دي په خپلو شاګانو باندې مرتد شوي دي من بعد ما تبین لهم الهدى رستو د هغې نه چې ښه واضح شوی دی هغې ته هدایت ورته واضح شوی دی قرآن راغلی دین راغلی دلایل ورته بیان کړی شوي دي دی بیا دین ته راغلی او د دین نه بیا واپس شو دې ته مرتد وی بیا مسلمان و او بیا لاړ واپس شو بل طرف ته لاړ څوک هندو شو څوک لاړ سیک شو څوک پکې لاړ یهودي شو څوک نصرانی شو څوک پکې لمنډه د دې دا کم څه چې یهودیت او نصرانیت خو بیا آسمانی دینونه دي کتابونه آسمانی وسره شتي اگر چې تحریفونه پکې شي دي اگر چې وس هغه منسوخ دي لیکن بیا الله رب العزت په یو وخت کې دغه کتابونه را لېږلي تورات را لېږلی انجیل را لېږلی یهودیت او نصرانیت هغه نه شروع نو دی لاړ لمنډه قادیانی شو بل طرف ته لاړ خپل شاه باندې په شاه باندې لاړ نو چې کله مرتد شي مرتد حکم 3 ورځې د هغه په دنیا کې ژوندي بیا شریعت پرو باندې یا به دی واپس کیږي 3 ورځو کې دنه دته مهلت ته دی واپس شي اعلان دی وکي زه هغه ته مخزه واپس شوم او کنه 3 ورځو کې هغه به داغه څه اشکالات یا اشکالات به ختم کړي شي کاغه واپس شو ټیک دا کو واپس نشو سربتی واله شي خبره به اخلاص شي ان الذين ارتدوا على ادبارهم من بعد ما تبين له الهدى
رستو دا آغینا چی خوازش دے دی تا ہدایت الشیطان سول لهم شیطان دتا دا سجن اخکار کرلی خیست کرلی سول لهم شیطان وتا دا سچی دی داوت شیطان خیست کرلی و املا لهم و دیتے مولتون ور کرلی ولو امیدون وتا مخی کرلی املا لهم امیدون وتا مخی کرلی اگا تو خلاوت زوانی سبرو کا خیر دے تب زوانی وسوانی بیا برستو بوڑا شی پوخ عمر تب ورسی بیا بوڑا کیگی بیا برستو راشی دین تب راشی شریعت تب راشی وصل زوان دے خیر دے آن جو پدے کی دے وران شنو بیا ورانی خواہ بیا دے پلار نا رازی بیا خلق وی لخت چشنی آغا وقت را کگی بیا چی کلا مٹاکشی وچشی بیا نرب را کگی نو شیطان دیتا دا سیزون خیستا کرلی او دیتا امیدون مخی کرلی عمر سمرہ دے اس پتہ نہ لگی عمر پتہ نہ لگی چاہتا اخلق خبر کئی راتلل آغا پا نمبر باندی دی او تل چی دین آغا بے نمبر دی خواہ بے نمبر خلق روان دی عمر پا لحاظ سرا دا راتلو دا ترتیب پا لحاظ سرا دانا دا چی سوک مخ کی راغل لے پا مخ کی زی نا ډیر پکې داسې شي چې راغلی وروستو او مخکې لاړ شي څومره راغلی او تللی او اوس په دې دور کې خو لا بیا نور وړ قصې دي سړی خبرېږي چې چل شی دی دلته نږدې وخت کې اکسیډنټونه شي دي په شنګله کې مې اکسیډنټ وشو واده اب مردان کې نو ډیر شي رسمونه داسې دي هندوانو رسمونه نه چې دلته کې د چا واده نو داغه نه کمیس پرتګو باسي او هغه باندې قسمه قسم ګن په ورولي څوک په صحیح ولي رنگونه په ولي څوک په سولي او څوک په سولي جامې تشلي دا کوم ځو هندوانو رسمونه دي دلته کې شته زموږ په دې معاشره کې مشته ځان ته مسلمان وای خو یې هندو چې هندوانو کارونه کوي هندو یې کنه ځان ته مسلمان وای اگر مسلمان چې یې هغه د پیغمبر په طریقه باندې رواني هغه د هندوانو کارونه نه کوي دی لګیا دی هغه کار کسب کوي هندوانو کارونه کوي ناغا رنگونه دی یو سری بل سری دلته په کته علاقو کې به یو قصه دای یو ډبه و سری شیرینه یی مټای هغه یو تن سری ناغا هر یو تن پسیجی اخلی ته نسیه سره کوي خورینا تسنس کوي هاتک کوي د رزق هاتک کوي گزاري سو یو بولی بل پولی اول دغه روان اخلي هغه ور کینا ال دغه ټول هر څه تسنس شي سړی سره په گاڑی کې هغه مټای دا نور گاڑی کوشش کوي چې یو عزت پسې لاړ شم بل به عزت مخ کې شمار اگیره کما واخلم ته وراغله هغه کم چې د واده هغه لکو هغه پکې مړ شو واده چاله وړي میراث پاتې شو پیغام باندې بدل شو واده او پیغام باندې بدل شو چې غیر شرعی طریقې پکې کیږي نا دا خبر دغه ته ورسی الشیطان سول لهم شیطان وته دا طریقې خسته کړلی و عمل لهم او دې ته امیدونه مخکې کړلی سکاله بدا کوم کال بدا کوم بل کال بدا کوم دې په کلونو باندې لګیا دا منسوبې جوړای رسول الله صلی الله علیه وسلم یو پیره یو کرخه راخ کو دا سرور ګوټي سرور ګوټونو والا مربع هغه کې کرخه راخ کو دا ودا انسان دی او داغه نه کرخه بهر ته وېستا دې طرف ته دا تکلیفونه دي یو تکلیف پسې راضي بل راضي خو دې بچکیږي آخر کې هغه ځای ته ورسی او هغه ځای کې مړ شي دی یو تکلیف پراغه د مرګ پشان
وی د دین ز څنګه بچ شم هغه تکلیف ما مې راغلی داغې نه بچ شم بل تکلیف باندې راغی داغې نه بچ شم آخر کې هغه کوټه گئی حتی چې ورسی بس هغه ځکه نور خوا نشته ښه دا د عمر دی هغه د عمر نور نشته دا کومه کرغه چې بهر ته وتل داسې شی دی وی دا د امیدونه دومره ډیر دي او عمر یې لږ دی چا پکې ویلی سامان 100 برس کی او کل کی خبر نہیں ہو سبا پتہ نه لګي سو وی پل کی خبر نہیں د یو پل خبرم چاته نشته زه یو قدم اخلم ور بیان نم قالو دا دی وجنه چي دی وی للذین کرهوا ذلك بانهم قالوا للذین کرهوا ما انزل الله دا دی وجنه چې دی وی هغه کسانو ته چې هغه بدګنی هغه چې الله نازل کړي سنوت حکم فی بعض الامر چې خامخا خبر او منګه منستاسو په بازي کارونو کې چاته وي هندوانو ته وي سکانو ته وي منافقانو د نورو کافرو ته وي څوک دا منافقان منافق دې دلتګي زموږ سره اوسېږي او خبره کې احساس بازي جوړ کړل يهوديانو سره دلتګي اوسېږي موږ سره او احساس بازي جوړ کړل التګي د نصرانيانو سره اوسېږي موږ سره او التګي احساس بازي جوړ کړل د نورو کافرو سره چا د هندوانو سره جوړ کړل هندستان سره چا د امریکای سره چا د یو سره او چا د بل سره هغه سره شونه جوړ کړلی سو ته وای ویسنوته حکم فی بعض الامر خامخا من خبر من استاسو په بعضی کارونو کې بعضی اوقاتو کې بعضی کارونو کې من استاسو خبر منو هغه څوک دی هغه دی کریه ما انزل الله چې هغه قران کریم بدګنی قران کریم بدی شي څوک دی دا کافر دی کنه هغه غواړي دا چې دا قران کریم دی ختم شي او دیو تسوی وینا موږ ستاسو خبره منوي والله يعلم اسرارهم الله پیجنی د دې پټي خبرې د دې جرګې فكيف اذا توفتهم الملائکه نو څنګه به حال د دې کله چې ساغلی د دې ملائک یضربون وجوههم وادبارهم نو ملائک چې ولکل راشد امر په وخت نو وهبه مخونه د دې او شاګانی د دې بل ځکه پکې وو وادبارهم وظهورهم وجنوبهم د دې ډډې به وਹੀ د دې مخونه به وਹੀ د دې شاګانی به وਹੀ ذالک بانهم متبعوا ما اسخط الله دا دی وجنا چې یقینا دی تابعداري کړل د هغه څه چې الله اسخط الله دی الله خپکړل پاغه باندې وکریه او دی بدګنی رضوان او د الله رضا منتیا الله چې بسر رضا کیږي هغه دی بدګنی فاحبط اعمالهم الله برباد کړي اعمال د دي ويقول الذين امنوا ويا كسان چې ایمان راوړل لولا نزلت سوره ولن نازلېږي یو سوره فاذا انزلت سوره نو کله چې نازل شي یو سوره محکم مضبوط وذکر فيها القتال او ذکر کړی شي پای کې مسله د جنگ د قتال رایت الذين في قلوبهم مرض نو ان وتا کسان چې بزرونه کې مرض دي ينظرون اليك نظر المغشي عليه من الموت ګوري بتا تا پشان د کتو دا هغه چا چې بیوشي راغلی په هغه باندې د مرګ د وجې نه فاولا له یا اولاد دې د پاره بهتر دې د پاره سره اطاعت کول او قول معروف او خبره خسته کول پکار دي فاذا اعظم الامر نو کله چې کار محکم شي فلو صدق الله نو کچری دې رښتونه کړي وی الله لره لکان خیر لهم نو دا خبره دا بغوره ود دې د پاره یا والیان شي تاسو استاد ته اختیار میلاو شي ان تفسدوا فی الارض نو فساد بکوي پزما کی وتقطيع ارحامکم او کټ کوي بخپل ولیانی خپل ولی دا خپل ولی کټ کوي ملګرتیا کټ کوي وسد وجنا بل صد وجنا مال او دولت د وجنا اولئک الذین لعنهم الله دا کسان چې الله لعنت کړي په دی باندې فاسمهم الله کان کړي دی لرا ما ابصارهم ولندې کړي سترګې ددي افلا يتدبرون القران آیا داخله سوچ نه کوي قران کې امالا قلوبنا افعالها یا د دې پزنو باندې تالی لګي د لین الذين ارتدوا على ادبارهم یقینا کسان چې واپس شوي دي په خپل شاګانو باندې من بعد ما تبين لهم الهدى رست داغنه چې خواص شوي دي ته هدایت الشیطان سول لهم
شیطان ډولی کړي دي ته دا خبرې واملا لهم امیدونه مخکې کړي دي ته ذالک بانهم قالو دا دی وجه نه چې د خلکو ویلي الذین کرهوا کسان ته چې بدګني بدی ګڼل ما انزل الله چې الله نازل کړي قرآن سنطيعكم فی بعض الامر نو خامخا موږ تابعداري کو استاسو خبر ابو من استاسو فی بعض الامر په بعض کارونو کې والله یعلم اسرارهم الله پویږي په جرګو د دی باندې په پټو خبرو د دی باندې فکیف اذا توفتهم الملائکه نو څنګه به حال د دې کله چې ساخلی دین ملائک یضربون وجوههم وادبارهم وهبا مخون د دې او شاګانی د دې ذالک بانهم دا دی وجنا چې دی تب بانهم اتبعوا ما اسخط الله دی تابعداری کړه د هغه څه چې الله غوسه کوي الله خپه کوي وکرهو رضوان او دی بدګنی د رضامندیا د الله فاحبت